بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومې کشالې مخې ته روانې دي، په هغې به خبرې کوو. خو خصوصي خبره پکې یو دغه ده چې کم افغاني سړي د پاکستاني ښځې سره واده کړي، د هغې به څه کېږي، یا چې کوم افغانۍ جینۍ چې کوم دی د پاکستان سړي ته واده شوي، په هغې به خبرې کوو. دې سره په تجارت هم خبرې کوو، ورسره چې کوم مزید تاوتریخوالی روان دی، په هغې باندې به هم خبرې کوو. دې ټولو خبرو کولو دپاره موږ سره صحافي کامران شاه صاحب موجود دی. کامران صاحب، پروګرام کې تاسو ته زه بیا هرکلی وایو. مننه جی مننه. کامران صاحب، لومړنی به راشو، موږ په تجارت هم خبرې کوو، په افغان کډوالو هم خبرې کوو، خو دا به لږ یو سایډ ته کوو، په دې او بعد کې خبرې کوو. لومړنی سوال زما دا دی چې کوم افغاني سړي د پاکستاني ښځې سره واده کړي، د هغې څه کېږي، یا یو کیس مخې ته راغلی د های کورټ، که تاسو لږ بیان کړو زموږ دې کتونکو ته. بالکل دا خو د رشتو حوالې سره په دې باندې ډېر کار شوی دی او عدالت کې په دې باندې ډېر زیات کیسونه هم دي. نن هم یو ډېر عجیبه کیس راغلی و. هغه کیس داسې و چې د کرم ضلع چې کومه ده د خیبر پښتونخوا، د هغې یوه زنانه ده چې هغه افغانستان کې په یو افغاني سړي باندې واده ده. د هغې بچي هم دي، خاوند هم دی، هغه هلته افغانستان کې دی، دا دلته ده. اوس دا کوم نوې ډیولپمنٹ چې د بارډر د بندش په صورت کې مخې ته راغی، نو دا هم یو رکاوټ دی یا یو بندیز دی د هغې دپاره. خو د دې نه علاوه د هغه زنانه چې کوم پاسپورټ و، هغه یې په کنټرول لیسټ کې اچولی و او هغې د دغه خلاف پېښور های کورټ کې اپیل کړی. د دغه زنانه وکیل عدالت کې وویل چې یاره زما چې کومه موکله ده، کوم درخواست ګزاره ده، نو دا افغانستان ته ځي خپلو بچو او خاوند سره د ملاوېدو دپاره، او د دې پروسس، دا چې کوم پروسس باندې ځي نو هغه قانوني پروسس دی. د دې پاسپورټ باندې باقاعده ویزه لګي او د ویزې نه پس دا هلته ځي خپلو بچو سره یا خاوند سره د اوسېدو یا ملاوېدو دپاره. خو د پاکستان چې کوم حکام دي، هغوی د دې پاسپورټ چې کوم دی په کنټرول لیسټ کې اچولی، لہذا عدالت ته حکم ورکړي چې یاره د کنټرول لیسټ نه د دې د پاسپورټ هم وباسي او دې ته اجازت ورکړي چې دا خپل بچو سره، خپل خاوند سره د ملاوېدو دپاره هلته لاړه شي. صحیح. نو عدالت چې دا پوره قصه واورېده، نو په دې کې بیا د جسټس سید ارشد علي صاحب عدالت او د هغه په سربراهۍ کې د رکني بینچ حکم چې د دې مقدمې اورېدنه کوله، نو هغه پکې دا وویل چې یاره چا دا کم اتارټي یا کم حکامو دا لیست اچولی دی. په عدالت کې د امیګریشن له طرفه یو نماینده و، هغه وویل چې یاره دا مونږه اچولی دی په کنټرول لیست کې، خو د اف آی ای په وینا باندې د هغوی په سفارش باندې مونږه دا اچولی دی. په کوم چې ورته جج صاحب دا وویل چې یاره تاسو یو زنانه خپلو بچو او خاوند سره ملاوېدو ته نه پرېږدئ، نو دا خو د معاشرې چې کوم روایات دي یا زموږ اسلامي چې کوم اقدار دي یا بنیادي انساني حقوق دي، دا د هغې خلاف ورزي ده. نو کم از کم تاسو داسې مه کوئ چې یاره د اسلامي اصولو یا د معاشرتي اقدارو یا د بنیادي انساني حقوقو خلاف ورزي وکړئ. تاسو په دې سوال کې زه راځم، لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې لکه د پاکستاني ښځې د افغاني سړي سره واده شوی، نو داسې خو ډېر پاکستاني سړي چې کوم دی هغه افغاني ښځو سره ودونه کړي دي. نو په کار خو دا چې بیا دي دغه ښځه افغانستان ته نه پرېږدي د خاوند دپاره، نو بیا د پاکستان چې کوم همدغه مسله اصل خبره دا ده شاه صاحب چې 40 یا 45 کاله یو ډېره لویه اوږده موده ده، او په دغه لویه موده کې چې دی نو افغانیان دلته وو. څو ځله موږ دا ذکر کړی دی، او ټوله دنیا دا وایي چې د 3 نسلونه دلته پیدا شوي او لوی شوي دي. هغوی چې واپس افغانستان ته تلل، نو همدغه تاثرات به وي چې یاره موږ یو وارې بیا چې دی نو مهاجر کېږو، په خپل ملک کې مهاجر کېږو، ځکه چې هغه خو دلته پیدا شوي لوی شوي. دغه څیزونه ټول شوي ده. په دې باندې پېښور های کورټ کې بلها شي کیسونه راغلي او هغوی هم دغه خبره کوله، لکه کوم افغاني سړي چې د پاکستان زنانه سره واده کړي، نو هغه ته د عدالت د احکاماتو مطابق او زموږ چې کوم فارم ایکټس دي یا کوم قوانین دي د هغې مطابق هغه کس ته او د هغه بچو ته د پاکستان اوریجن کارډ کوم چې شهریت ورته ویلی شي، دا ورته ملاوېدی شي. نو لومبو ورځو کې خو دغه خلک خبر نو، هغه زنانه هم ورسره لاړې، خو چې کوم خلک خبر وو هغوی پېښور های کورټ ته رال. پېښور های کورټ کې بیا حکام راوغوستی شو، وفاقي حکومت، وزارت داخله او دغسې نور خلک، او هغوی سره په دې باندې خبره وشوه، عدالت پکې احکامات ورکړل. او ډېر داسې خلک دي چې کومو کسانو دلته
پاکستانی زنانو سره ودونه کړي دي هغوی ته هغه اوریجن کارډ میلاو شو او هغوی باقاعده د دې ځای یو شهري تسلیم کړي شو او هغه دلته پاتې شو. ډېر خلک داسې هم شته چې هغوی تللي دي په خپله خوښه، بچي هم ځان سره بوتلي دي. نو اوس مسله دغه وي چې زنانه ځي هلته د خپل یو ټایم دپاره، لکه هغوی هم ویزه وله ورکوي. اوس د هغوی د ویزې هغه پوره پروسس چې دی نو هغه خو واضح نه دی چې هغوی په کوم بنیاد ویزه ورکوي، ځکه چې هلته خو د حکومت یو عجیبه غوندې حساب کتاب دی. بهرحال هغه زنانه چې دین بیا ځي هلته دغه ته، یا د پاکستان چې کوم د افغانستان چې کوم زنانه دي هغه په پاکستان کې دي، نو پاکستانو سړو سره ودونه کړي دي، نو بیا هغه زنانو ته د دې شهریت ملاویږي او هغوی دلته پاتې کېږي او د دې یو پوره قانوني پروسس دی. هغه پروسس نه به تېرېږي. په دې کې زموږ نیشنل ډیټا بیس اتارټي چې کومه ده نادره، هغې سره به خپل دغه کوي. سیکټري ویلیج یا نیبرهوډ کونسل چې دی هغه به ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي. نو دا یو پوره پروسس دی او د هغه پوره پروسس نه به دا تېرېږي. زنانه چې کومه د کورم وه د هغې خبره مونږ کوله، نو هغه عدالت نن چې دی نو حکم پکې جاری کړ چې یاره د دې د نوم چې دی د پاسپورټ کنټرول لیست نه دا لرې کړې او دې ته اجازت ورکړې چې دا لاړ شي او خپل بچو له لاړه شي، خپل خاوند سره خپل کورنۍ سره هلته میلو شي. نو دغه صورتحال نن په پیښور های کورټ کې راغلی و. لکه دا یو عجیبه غوندې دغه ځکه چې په قومیت او په دې څیز نشته، نو په بنیادي انساني حقوقو کې خو دا څیز شته چې یاره ته یو انسان د خپل کورنۍ د خپل کور د خلکو سره، او هغه هم په داسې صورتحال کې چې هغه دغه نه کړی، څه جرم یې نه کړی، په داسې صورتحال کې چې هغه په قانوني طریقه باندې ځي افغانستان ته او خپل بچو خاوند سره د ملاوېدو لپاره، نو هغه تاسو نشئ دغه کولی. دا بنیادي انساني حقوق دي چې د دې نه څوک هم انکار نشي کولی. او نو په دغه بنیاد باندې نن دغه کیس په پیښور های کورټ کې لګېدلی او دغه ډیسایډ شو. تاسو خبره وکړه د زنانه او نارینه د ودونو، نو هغه ما تاسو ته واضح کړه چې په دې کې هم قوانین شته او چاته چې لار معلومه وي او هغه لاړ شي بیا های کورټ ته عدالتونو ته، هلته هغوی ته پوره طریقې سره چې ریلیف ملاویږي. ډېرو خلکو ته ملاوي شوی دی، ډېرو خلکو کیسونه اوس هم په عدالتونو کې دي او هغوی ته د هغه ځای نه ریلیف. یقینا کامران صاحب څنګه چې تاسو خبره وکړه ډېرو خلکو ته پته هم نشته د قانون لاره څه ده، خو تاسو خبرې شریک کړي. یقینا چې خلکو وګوري دغه پروګرام نو څه ناسبتې والي. خو اوس به راشو د افغان کډوالو خبره وکړو. ډېر خلک په ما باندې دغه سوال اوچتۍ لګیا دی چې یاره تاسو پروګرام کوئ، د پنجاب نه چې کوم دی افغان کډوال روان دي، ځي د سند نه روان دي او هلته ښه ټیک ټاک د پنجاب چې کوم وزیر اعلی ده مریم نواز صاحبه، هغې په باکې د انعامات ایښي دي. خو وجوهات چې راشي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دغه خبره کوي چې یاره زه په سختۍ نه وباسم. وجوهات څه دي؟ خلک دا پوښتنه کوي چې لکه ولې یو مطلب یو پاکستان دی، یو ملک دی، حکومتونه پکې دوه چلي، وجوهات څه دي؟ ګوره جی پاکستان یو دی، ملک یو دی، او زما په خیال چې د ملک د سالمیت خبر راشي، د ملک د حفاظت خبر راشي، یا د ملک د خیر خبر راشي، په هغې کې د ملک سره ملګرتیا کول دا د ایمان حصه ده. دا نه وایو چې یاره د پاکستاني او افغاني، نه، دا د ایمان حصه ده چې ته به د خپل ملک حفاظت کوې، د خپل ملک د خیر دپاره به ته په هر ځای کې خپل خدمات ورکې. اوس خبره د حکومتونو شوه او خبره د بنیادي انساني حقوقو شوه. ګوره جي 15 کاله یو ټایم دی چې په کوم ملک کې یو کس 15 کاله پاتې شو او هغه هلته څه جرم نه کړی، د قانون په ګرفت کې چېرته نه راغلی، نو هغه له هغه ملک د خپل ملک شهریت ورکوي. اوس د افغانیانو سټیټس ته وګورو، نو افغانیان دلته داسې نو راغلي، افغانیان په حیثیت مهاجر راغلي و، د هغې یو مهاجر سټیټس و او هغه سټیټس باندې هغوی دلته راغلي و او دلته خپل ژوند کو. په هغې کې د UNHCR هم خپله یوه برخه وه او د هغې قوانین هم شته. پاکستان په هغې کې لکه اقوام متحدې ممبر دی. بله خبره په دې کې دا وه چې نور چې کومې صوبې دي، خلک دا وایي چې لکه څنګه په پنجاب کې انعام پرېښودلی شي، په کار دغسې چې په دغه ځای کې هم په انعام کېښودی. دې ته په کوم نظر باندې ګوره چې دا جذباتي خبرې دي او دا جذباتي خبرې به زه یم چې یو وړخته کېدو. که بنیادي انساني حقوقو ته وګورئ، که معاشرتي دغه ته وګورئ، او که بیا د ملک مفاد ته وګورئ. اوس زمونږ وفاقي حکومت دا فیصله وکړه چې چونکې افغان مهاجرین یو اوږده موده دلته تېره کړه او بس اوس هغوی ته خپل ملک ته تلل پکار دي،
چې هغه خپل ملک ته لاړ شي ځکه چې هغه موږ بار بار دا خبره کوو چې پردی کټ د نیمې شپې وي نیمې که نه؟ شپې بالکل یو. نو چې کله وفاقي حکومت فیصله وکړه نو بیا پکار دی چې ټول صوبایي حکومتونه په هغې عمل درآمد وکړي. خو بالکل د 18 ترمیم نه پس دا ده چې ډېر څیزونه د صوبې په اختیار کې دي او د دې ځای چې کوم خیبر پښتونخوا صوبه ده نو چونکې د کې د پښتون اکثریت زیات دی، بلوچستان کې پښتون اکثریت زیات دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې بنیاد دا وکړه چې کدی په رضامندۍ سره د خپل ملک ته تلل غواړي نو ټیک ټاک په رضامندۍ سره نزي نو موږ دوی په زور نو باسو. کما خو دې کې یو جی. خبره ده چې کله وفاقي حکومت فیصله وکړه نو پکار ده چې صوبایي حکومت هغه فیصله تسلیم کړي. پکار کله دی. چې وفاقي حکومت د دې خلکو مهاجر سټیټس ختم کړ نو صوبایي حکومت له دا نه دي پکار چې بیا په هغې کې د حد نه تجاوز وکړي. نو دې ځای کې د صوبایي حکومت زما په خیال دا خبره چې مونږ یې نو باسو دا د حد نه تجاوز کول دي او وفاق سره دا اختیار هم شته چې وفاق خپل خصوصي اختیارات استعمال کړي او دوی د دې صوبې نه وباسي. دویم یا درېیمه خبره دا ده چې د دې خلکو د نورو صوبو نه راتګ او په خیبر پښتونخوا کې میشت کېدل یا دلته ټیم تیرول د دې خیبر پښتونخوا د خلکو دپاره او د دې ځای د معیشت دپاره هم ډېر غټ نقصان دی. لنډو ټکو کې راته کمال صاحب وایي تجارت شارټکټ لنډو ټکو کې تجارت کم خوا روان دی. تجارت کوم وګورو ګوره زمونږ سره سنټرل ایشیا ته تلو دپاره افغانستان یو اسانه لاره وه او جی. د افغانستان سره د نورو ملکونو تجارت چې په کوم ټرانزیټ ټریډ به کېده نو هغې دپاره پاکستان یو اسانه جی. لاره وه. اوس افغانستان وایي چې په پاکستان د تجارت انحصار ختم کې نو که افغانستان دا فیصله کوي چې په پاکستان د تجارت انحصار ختم کې نو بیا د افغانستان چې کوم صادرات ورته ویلی شو یا برآمدات دي او هغه زیات تر د پاکستان په اړخ باندې کېدل نو هغوی ته هم نقصان دی موږ ته هم نقصان دی. لکه دواړو حکومتونو لا یا دواړو اعلی چې کوم چارواکي حکام دي د حکومتونو هغې له پکار دي چې اول په خپلو کې کینی جی. بیا یو بل سره کینی او د دې مسلې پایدار او پرامن حل روباسي ځکه چې په دې کې به زیات خلک د افغانستان هم او د پاکستان دا دواړه متاثره کېږي او بیا په تیره د افغانستان او پاکستان بارډر سره خوا کې چې کومې جی. صوبې دي او خوا کې چې کومې علاقې دي هغه خلک به ډېر زیات دې سره متاثره وي او د هغوی معاش تقریبا په ختمېدو روان دی. ډېره مننه کمال صاحب یقینا ډېره ګټوره او ژوره خبرې مو کوي چې کوم د قانون لارې وې هغې نه هم تاسو خلک آګاه کړو. ګرانو کتونکو څنګه چې دې نه مخکې پروګرامونو کې موږ خبره وکړه چې یاره دې نه مخکې دوی په دوحه کې ناستې کړو پاکستان افغانستان بیا ترکیه استانبول کې د ځل ناستې شو خو څه رنګ یې رو نړو. امید لرو چې یو ځل بیا دې ناستې وکړي او خپل منځ کې کینې خو که د افغانستان لخوا دغسې خبرې جاري وي چې یو خوا د پاکستان میډیسن ته 2 نمبر ویلی کېږي بل خوا په خپل تجار باندې غږ کېږي چې یاره دغه تجارت اړیکې چې کوم دی په 3 میاشتو کې د نن دننه د پاکستان سره ختمې کوي نو نه پوهېږو چې دې مطلب څه دی. دا زموږ نن پروګرام تر بل پروګرام پورې مال او زما ټیم د راکې اجازه د لوی الله په امان.